دا کوم کرونا وایرس چې په پوره دنیا کې پیلاو شوی ده د دینه نن سبا خلک ډیر زیات متاثر دي. کافر که د دینه متاثر شي د دینه ویریږي نو هیڅ خبره نه ده. کم از کم مسلمانان ته پکار ده چې د داسو وایرسونه نه ویریږي، ځکه چې د الله نبی مونږ تاسو ته دومره زیات تعلیمات پرېښي دي که په هغو تعلیماتو باندې مونږ عمل وکړو، د خپل عقاید ټیکو او د اعمالو اصلاح وکړو، نو دا د دغه په نسبت باندې هیڅ شی نه ده. په نن نشست کې دوه درې خبرې. اول دا چې دا کرونا وایرس دا څه ته وایي، د دې تعارف دا اول خبره ده. او دومه خبره چې مونږ تاسو ته د کرونا وایرس په حالت کې کوم احتیاطي تدابیر او کوم روحاني تدابیر اختیارول پکار دي. او درمه خبره ده چې په دې وخت کې مونږ تاسو ته کوم اعمال، کوم وظایف، کوم مسنون دعاګانې کول پکار دي. نو دا درې څلور شیزونه دا نن تاسو ته زه په دې مجلس کې بیانوم. اوله دا خبره چې دا کرونا وایرس دا څه شی ده. خاپیره کې ډیر زیات قسمه وایرس دي. دا نن سبا کرونا وایرس دا هم د هغې وایرسونه یو وایرس ده. د چین مشهور ښار ووهان د هغې نه دا وایرس شروع شوی ده او نن سبا تقریبا په ډیر زیات ملکونو کې دا وایرس پیلاو شوی ده. او د چین چې کوم ښار ده ووهان په هغه کې ځنګلي ځناور خرڅېدل چې د هغې نه دا وایرس پیلاو شو. دا وایرس 1960 کې هم پیلاو شوی و او بیا 2019 دسمبر کې هم د چین ښار نه پیلاو شو. او دا د چمګادړ د خاپیرک نه دا وایرس خلکو ته منتقل شو. او داسې چې کوم ځناور دي هغو د خاپیرک ګندګي خوړله، د هغو ځناورو نه هم انسانانو ته دا وایرس منتقل شو. او نن ټوله دنیا یې پریشانه کړې ده چې دا وایرس ختمولو اصلاح به څنګه کیږي. نو ډیر زیات وایرس، ډیر زیات خطرناک وایرس په دې ده چې دا د انسانانو نه بل انسان ته هم لګیږي. په ساه اخیستلو کې، ساه اچولو کې او داسې سږی پړپوس د دې په مرض کې هم دا کرونا وایرس دا دغه د مرض سبب جوړیږي. او داسې کوم کس ته چې تبه وي یا سر کې درد وي یا زکام وي ورته یا داسې د غاړې مری خارش وي ورته، نو دا هم کرونا وایرس د دې سبب جوړیږي. هر تبه، هر د سر درد د کرونا وایرس نه ده، بلکې نن سبا خلک دومره یېرولي دي، دومره ځینې متاثره شوي دي چې هغه ته لږ هم تکلیف وي بیا هغه ټیسټو ته منډې وایي چې مونږ کرونا. حالانکې کرونا وایرس د دومره یوه خاص بیماری نه ده چې یو مسلمان هغه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو باندې عمل کوي د هغه دپاره کرونا وایرس دا هیڅ شی نه ده. احتیاطي تدابیر چې کومه دي هغه ده چې انسان دی همیشه په صابون باندې لاس وینځي، روټۍ نه مخکې، روټۍ نه بعد، او داسې هر وخت تقریبا لاسونه په صابون باندې وینځي. او د خوراک چې کوم ځناور دي هغه ځناور نه پرهیز کوي چې کوم ځناور ته اسهال، پیچش بیماری وي. او غوښه او هګۍ پخولو کې هم ډیر زیات احتیاط کوي چې هغه اومه پاتې نشي بلکې ښه پخه شي. او داسې ګنده لاسونه د پزې ته او سترګو ته او داسې خولې ته هم مه نږدې کوئ. د دې نه هم د کرونا وایرس لګېدلو ډیر زیات اثرات وي. او بل په دې احتیاطو کې یو احتیاط دا هم ده چې کوم یو کس ته داسې بیماری وي چې هغه سر درد وي یا تبه وي یا زکام وي، نو هغه د صحیح معالج سره رابطه وساتي. او بله ده چې کومه علاقه کې دغه بیماری پیلاو شوي وي، مخته خو طاعون بیماری وه چې یوه وبا په یوه علاقه باندې پیلاو شي، او نن سبا کرونا وایرس دا هم تقریبا د هغې غوندې شی ده. نو د دې دپاره
د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې دا ملاویږي چې کوم کسان په هغه علاقه کې وي چې په کومه علاقه کې د وبا پیلاو شوی وي هغه کسان دي د دې علاقې نه نه وځي، بلکې د یو بل خیرخوا دي جوړ شي، هغه تکلیف دي برداشت کړي، خو د دغې علاقې نه دي بهر ته نه وځي. او کوم کسان چې د دې علاقې نه بهر ته وي د هغو دپاره هم دا احتیاط ته چې هغه د دې علاقې ته نه ورځي. او بل کوم کسان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو باندې عمل کوي، هغه 5 وخت لمونځ کوي او لاسونه وینځي، اودس کوي او سنت طریقې مطابق اودس کوي، 3 واره لاس وینځي، 3 واره هر اعضا وینځي، نو د داسې خلکو دپاره د کرونا وایرس نه بچ کول دا ډیر زیات اسان دي. او بل چې کومه دا روحاني تدابیر هغه هم داسې دي چې هر انسان دی د صدقې ډیر زیات کوشش کوي. صدقه دا بلاګانې او مصیبتونه ختم کوي، د انسان په صحت کې، د انسان په رزق کې او د انسان په عمر کې دا برکت اچوي صدقه. نو اول په موږ باندې دا فرض ده چې کوم مونږ ګاونډیان دي، مونږ رشتہ دار دي، خپله ګلۍ کې دي، محله کې دي، د هغې په هغه کې یتیمان، کونډې یا داسې مستحق افرادو مونږ تاسو مدد وکړو او صدقه هغو کسانو ته ورکړو. نو دا روحاني تدابیر هم اختیارول پکار دي چې 5 وخت مونځ کوو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو باندې عمل وکړو، او احتیاطي تدابیر دا هم پکار دي چې مونږ تاسو د داسې تدابیر اختیار کو چې د دې وجې نه مونږ د داسې بیمارانو نه ځان وساتو. او آخري خبره ده چې د مسنون دعاګانو ډیر زیات اهتمام کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد نقل کوي، وایي کوم یو کس چې څوک په مصیبت کې وویني نو دا دعا دی وایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. سحر دې هم 3 واري وایي او بیګه دې هم 3 واري وایي. دا داسې بیماریانو کې او داسې مصیبت کې ډیر معاون ثابتېږي. او داسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نور هم مسنون دعاګانې دي. بل دا دعا ده اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. دا دعا هم سحر 3 واري وایي او بیګه هم 3 واري وایي. او بل دعا ده اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. نو د داسې دعاګانو ډیر زیات اهتمام کوي. او بل دا دعا چې هر کس ته سحر 3 واري او بیګه 3 واري دا دعا وایي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، دا هم سحر 3 واري وایي او بیګه هم 3 واري. او داسې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نو د دعاګانو ډیر زیات اهتمام کوي، توبه او استغفار کوي. داسې وباګانې او داسې په یوه علاقه باندې، په یوه ملک باندې داسې وبا راتلل د دې اکثر وجه چې کومه ده هغه د ګناهو وجه ده. که مونږ تاسې نن سبا په خپلو ګناهو باندې نظر واچو، د ګناهو نه توبه وکاږو، استغفار وکړو، نو الله تعالی به مونږ د داسې بیماریانو نه او د داسې تکلیفاتو نه د همیشه دپاره ساتي.